बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرمنو کتونکو اوریدونکو نور زما مساخل دا وخت کې په کوزدیر جندل سمرباغ سیمه کې موجود یم چې د صدبر کلي په مقام باندې د دوو خاندانونو ترمنځ یو تنازع روانه وه. تقریبا د 40 کالو دغه تنازع چې وه هغې یو شدت اختیار کړی و چې په مختلفو وختونو کې هغې ډېر زیات د یو بل ته نقصان رسولی دی. نن هغه تنازع چې کوم ده هغه په ورورۍ کې بدلېږي. هغه ورونه په یو بل سره کینی په یو میز باندې، هغه کې مشران موجود دي، په هغه کې جرګه ممبران موجود دي. دا کم خلک چې صلح کول غواړي، کم خلک چې روغه کول غواړي، هغه خلکو سره به خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो جی کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلته په دې صدبر کې علاقه کې کومه جوړه شوې ده، کومه هلې ځلې د دې لپاره شوې دي او چا کومې ستړې کړي دي، د هغې له حوالې سره زموږ دلته جرګه ممبر موجود دی چې هغه په دې اړه باندې څه وایي او خپل کوم کوښښونه چې هغې کړي دي چې هغه په دې اړه باندې کوم نظر لري. زما نوم حاجي میرسلام دی، د مسکیني اوسېدونکی یم، د قوم مشواڼي سره تعلق ساتم. د دې علاقې یم او انشاءالله دا یو ځای چې دي زموږ خپل لکه ورونه عزیزان دي، دا بل ځای هم دي، خو لکه په دغو کې لږ شانتې فرق دی. دواړه ستاسو د قوم سره تعلق ساتي؟ دواړه زموږ د قوم سره تعلق ساتي. نو د دې شخړه او معامله د ډېرو کلونو نه وه، لکه زموږ غټو مشرانو پکې ډېر کوشش کړی په هغه ورځو کې. دا تقریبا د 15 پورې چلېده. لکه دا ټول ځوانانو موږ هم پکې واړه اوس پام ورته وکړه هغه غونډ سپین ګیري دي او بوډاګان دي ټول، او سید جوړ نه کړ مطلب نه هغه نه. او دې خبره ده چې دې هېڅ جوړ نه کړه د پتنې او د لانجې نه. نو موږ دا کشره طبقه په دې شي کې راپاڅېدو او خپل کوشش هم وکړو. دا هم لکه ورونه هم کړه، یو نغري او یو کرسۍ ته هم کېنوله په دې وجه باندې چې یاره د دې شي نه څه جوړېږي نه او څه خبره د دې نه څه کپاس نه جوړېږي. ځکه چې تقریبا 15 کاله پتنه دې وکړه، په دې کې تقریبا 15 مړي شوي دي، ځنګل دغه غوا هر څه تباهي چې ده، لکه کورونه شړې کډوالۍ دي ټولې. نو انشاءالله د دې نه آباد موږ دا کوشش کړی دی چې دغه ملک به بېرته موږ آبادو او زموږ دا خوښه ده او دغه هم ده چې انشاءالله دا ورونه کوو، هغه علاقه به بېرته آباد ساتو. نور علاقه کې دغه شانې ستونزې روانې دي، د خلکو ته خپل منځ کې دښمنۍ دي، جګړې دي، د هغې د حل لپاره به ستاسو دا کوشش جاري؟ انشاءالله زموږ همیشه دغه عادت دی. اوس هم یو څو ورځې بعد چې زموږ خپل د تر زوی دی لالزاده نومې دی چې تقریبا 40-45 کاله دی، انشاءالله د هغې په حق کې هم خبره کړې دی. 2-3 ورځو کې به انشاءالله د هغې فیصله هم حل شي. لکه شوې د تقریبا 90-80 مړو کې خبره وه، هغه هم انشاءحال ده. او څومره چې دي پرونه موږ یوه کړې ده، بېګا مازدیګر هم ترې راغلي. زموږ همیشه هم دغه کسب دی او دغه هم کار دی چې انشاءالله دوه روغه و جوړه وي. لکه موږ که سلاردی قام وي که محمود هر څوک شي، خو چې زموږ وس قدر ته کېږي نو په غیر د جوړې نه موږ نه دي پرېښودي. لکه وراني ته یې نه پرېږدو چې وس هم کېږي، خپل کوشش پې کوو. دغه زموږ ادب دی او کار کوو خپل. ډېره مننه. حاجي کتونکو دلته زموږ سره چې کوم مشران موجود دي، په هغې کې یو داسې مشر موجود دی چې هغه د دې یو طرف چې کوم د فریقین چې دي د هغې ترمنځ کومه دښمني چې روانه وه، په هغې کې یو فریق زموږ سره موجود دی. هغې سره خبرې اترې کوو چې په دې اړه باندې د هغه څه تاثرات دي او اوس چې کومه دا روغه دي وکړه چې څه وایي. جي ستاسو نوم؟ زما نوم حضرت خان دی او صدبر کلي اوسېدونکی یم. زمونږ او دغه بل فریق چې دی د میده ګل د هغو مشر دی، یو خان زمانې د هغو مشر دی. زمونږ د هغو په منځ کې د 35-40 سال نه دا دښمني را روانه وه. څنګه چې د مشر خبره وکړه د حاجي میرسلام خان، نو دیو مشرانو په تعاون باندې دیو پکې ډېرې ستړې وکړې، منډې تړلې والې. نو هغه مسله نن زمونږ هواره شوه او دا قوم ټول د خوشحالۍ دپاره راغونډ شوی دی چې یاره دا خلک مخکې دښمنانو او نن ورونه شو او په دې کې ټولو شرکت کړی. موږ د مشرانو هم شکر ادا کوو ځکه چې په دې ګرمۍ کې موږ سره ناست دي. خدا ته روټۍ او یا دغه له راغلي نه دي، خدا دې خوشحالۍ له راغلي دي چې یاره دغه ورونو په منځ کې دښمني وه، اختلافات وو او نن دی یو میز ته کښېني. نو په دغه خوشحالۍ کې دا ټول مشران راغونډ شوي دي. موږ د هغو هم شکر ادا کوو او کومه دښمني چې زموږ تېره شوې ده، ښه شوي بد شوي دي، آینده دپاره موږ یو بل بخښلي دي او موږ به ورونه یو او د ورورۍ په فضا کې به د یو بل څه وخت تېروو. او اصل خبره دا ده چې هغه موږ د یو کلي وو، یو کلی او مخکې هم په یو کلي کې اوسېدو، اوس هم واپس یو کلي ته راځي. نو په دې وجه موږ بالکل د ډډه خلاصه یو بل بخښلي دي او خبره زموږ ختمه شوه. نن ډېرو کتونکو اورېدونکو ته څه میسیج ورکوې چې کوم کتونکي دا وخت ستا ګوري او اوري؟
نو موږ تاسو شکریا ادا کوو ځکه چې تاسو راغله یو دا پیغام ځکه نور علاقې ته خور شي په دنیا کې خورېږي د دې او خلکو هغه سوچ را بیداروي چې یاره دغه شانتې د دوو قبیلو په منځ کې دا مساله وه د دې جرګې په وساطت حل شوه نو دغه شانتې نور علاقو دا چې تاسو کله نشر کوئ او خلک یې واوري نو هغه نورو مشرانو کې هم دا ګډ پیدا شي چې یاره زموږ په کلو کې دا وړې وړې مسلې دي او موږ ولې نه پاڅو چې دا خلک ورونه ورونه کړو او دا مسلې دې اوارې کړو نو دا به انشاءالله ستاسو په وساطت کېږي چې دا خلک څونه مخکې دا تاسو نشر شي او دا واوري نو انشاءالله دغه شانتې دا مسلې وړې وړې به اوارېږي په دې باندې جی کتونکو دلته چې کوم زمونږ سره د دویم فریق هغه کسان موجود دي چې چا د دې ځای نه تلي وو او باجوړ هغې په کډه تلي وو نن هغې دلته راغلي دي د رونو سره میلاو شو او د خپل رونو سره غاړې تر غاړې شو چې په دې اړه باندې د هغو څه نظر دی او څه وایي جی ستاسو نوم زما نوم بهادر خان بهادر خان صاحب دا راته ووایي چې تاسو کومه جاخه وه جګړه وه هغه نن ختمه شوه په څه نظر ورته ګوري زه دې ته ډېر ښه په نظر ګورم او زه ټولې دنیا ته دا میسج ورکوم چې په پتنو کې ډېرو خلکو ګټې نه دي کړي نیب کې موږ کولی شو نیب کې دی کولی شي زه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دا میسج ورکوم چې په دغسې ورورولۍ او په دوستۍ باندې خپل تنازعات ختم کړي او د الله او د الله د رسول په لارې باندې خپل مخکې منزل وکړي پیدو کې څه ګټه نشته نه دیو پکې کړې ده او نیب کې موږ کولی شو هیڅوک هم پکې نشي کولی یعنې خپل هغه کل چې کوم زمونږ ځوان کل دی یعنې را روان کل چې دی هغې له د ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکول پکار دي زه دا د ټولې دنیا ته یو میسج ورکوم چې ټوپک د خپلو بچو نه وارتي او قلم او ګلونه دې ورته وکري او ازغې او غنې دې ورته نه کري تاسو تیره شوه تقریبا 35 سال 40 سال موږ داسې واورېده په دې پروګرام کې چې دا دښمني وه دا حالات خراب وو نو په دې کې تاسو څه ګټه وکړه هېڅ ګټه هم پکې نه ده کړې بغیر د تاوانه مخکې چې به په دې لارې تللو مسخت د یو کس به ته نو درې ګاډۍ به چې دوه کسان به تلو نو دوه به لاروي ځان سبولو په بوکین کې به اوښتو او نن الحمدلله زه بغیر ټوپک او بغیر دغه د دې خپل رور په دیره کې ښه په خوشحالۍ ولاړ یم او ښه په اعتماد ولاړ یم او دا څه چې وشو دا بالکل په صداقت ده او ټولې دنیا ته او خپلو یارانو دوستانو ته دا میسج ورکوم چې په دغسې ورورۍ په دوستۍ باندې خپلې تنازعې حل کړي ډېره مننه قدرمنو کتونکو دلته زموږ سره د دغه فریق یو بل وطن هم ولاړ دی چې هغه په دې اړه باندې څه وایي خپل نوم در سره کوي خان شیرین صاحب دا راته ووایي چې کومه ستاسو دا تنازع چې وه کومه ستاسو دا جګړه چې وه دا تر ډېره حده پورې روانه وه نن رونه رونه شوئ څه به وایي جي زه خو په دې کې دا میسج ورکړم چې زموږ څو نمبرونه دي او د هغو په کور کې که معمولي زړه بدی دی او که غټ دی دا ختمول غواړي او مطلب دا به څنګه ختمیږي او د خپل کشران به پاکې او سپینې رڼا ته راایستل غواړو دا به داسې ختمیږي چې موږ د کینې بغضې دا دړه نه دري کړو ټوله دنیا او ټول ورونه ورونه جوړ کتونکي اورېدونکي تا وخت تاسو ګوري څه به وایي جي بس زه به د شکریا ادا کوم چې په هر ځای کې که دا زړه بدي دي نو د دی دا ټیم ورته هر ځای ته ځان رسوي او مطلب دا دی چې په ټولو دی دا میسج او دا دغه ورکلی دی چې ورورولي جوړه کوي او ورونه ورونه شي ټول دنیا ورونه ورونه مسلمانان ورونه ورونه دي او موږ د دې لپاره کوشش کوو نو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو او چې زموږ د دغه راغلي وي انشاءالله چې زما میسج دا دی چې په دنیا کې څه کسان یې نو خپل بچو له قلمونو کتابونه ورکړي او ټوپک او دا دغه دې ترې راکوز کړي ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې چې د ټوپک ژبه چې دا ختمول غواړي د قلم ژبه چې دا اپنا کول غواړي دغسې به د ملک او د علاقې ترقي به چې دی دا به مخ په وړاندې ځي او په دې علاقه کې به یو امن ژوند تېروي د بل پروګرام پورې اجازه راکړئ د الله په امان